السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مرګرو زمونږ ګران مشر د سعودي عرب الریاض د جمعیت الاسلام سابقه جنرال سیکرټري حاجي ممتاز صاحب را سره ډیره موده بعد بیا یو ځای شو. نو زړه مې څه سوالونه راغلي مې راځي ان شاء الله نننۍ ویډیو کې به تنه دام وکم او خپل کتونکو مینوالو سره به شریک کو. حاجي ممتاز صاحب په پروګرام کې درته ډیره موده پاس بیا هرکلی وایي. جزاک الله خیر بلال صاحب، ډیره مهرباني. حاجي ممتاز صاحب مونږ خو چې کلام تاسو سره ملو شو نو خامخا چې په مونږ څه سوالات شوي وي بیا د هغې تاسو نه جواب طلب کوو. نو زمونږ چې دی نو اوس الیکشن رانږدې دی، په 8 فروري باندې الیکشن دی، خو بعضې څه مولیان دي او بیا هغه مولیانو د سیامیانو ته هم په زړه کې دا ورچولي دي چې دا کوم جمعیت الاسلام دی دا چې دی د اسلام په نوم عوامو له دوکه ورکوي او دوی سیاست چې کم کوي نو دا دته د انبیو سیاست وایي، خو چونکې دا صرف د مفادو نه ډک دی او دا جمهوریت چې دی دا په اسلام کې نشته. دا دي چې کوم اوټ غواړي دغې حوالې سره ستاسو سره د جې هغه د کتونکو شریکه کوي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. بلال صاحب ډېر ښکلی سوال تاسو وکړو، دا بار بار کېږي. زه خو بل اول دا وایم چې کومه زموږ د علماو فتوا ده چې اوټ چې دی نو دا امانت دی، دا وکالت دی، لکه دا په مثال د شهادت په مثال د شهادت دی. نو که دغه نه مني نو سیاست خو یو پیغمبري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې زموږ نه مخکې پیغمبران چې وو نو هغه به سیاست کوو او که بیا هم دا کسان دا سوال نه بار بار کېږي. مولانا صاحب باندې هم دا سوال شوی دی په امریکا کې یو فیری دا مولانا عبدالرحمن صاحب د امور خارجه کمیټې چیرمن وو، نو هلته چې دا سوال شوی و یو کسان فادریان یا فوق لیکم چې وو هغه دا سوال کړی چې مولانا صاحب تا خو قرآن او حدیث زده کړو نو تا د قرآن او حدیث پرېښودلو ته ولې لاړې سیاست له لکه حکومت له ولې لاړې؟ دا سوال د پادریانو دا چې کړی په امریکا کې په امریکا کې نو هغه مولانا صاحب ورته ویل چې یاره ستاسو چې کوم دین مشران یې لکه نو تاسو د ستاسو په دین کې د زنا شته؟ هغه ویل نه. ویل شراب څښل پکې شته؟ ویل نه. دا امجد پرستي؟ ویل دا نه. نو دا خو اصل په دې چرچ کې کېږي، دا تاسو ولې نه منې کوئ؟ هغه ویل چې پارلیمنټ ولې اجازت ورکړی. نو مولانا صاحب ورته ویل چې د دې وجې نه زه تلم پارلیمنټ نه چې زما نه څوک دا اجازت ورنه کړي. سبحان الله. نو دا اوس د هغه مولیان هم اوري چې دا د هغه اوري. بیا چې د هغوی یوه نظریه دا ده چې دا دین او دا سیاست چې دی دا جدا شي دی، چې لکه مثلا دا د یهودیانو عیسایانو دا هغه ده چې اوس هغه د هغه پوپ چې دی هغه په حکومت کې څه کار نه لري. دا د هغوی یوه نظریه ده، زموږ د خلکو ته په ذهنونو کې وراچېدې ده چې دا دین او سیاست چې دی دا جدا شي دی. نو دین او سیاست جدا شي نه دی. بلال صاحب الله پاک د انسان خلیفه رالیږلی دی، د قرآن نظام رالیږلی دی، نو بیا به حکومت د اقدار چې دی نو دا چې کوم قرآن او حدیث باندې پوهېږي نو هغه به حکومت کوي. جی نو دویمه خبره تاسو ته کوم سوال چې وکړو چې جمهوریت او دا جدا شي دی نو بلال صاحب جمهوریت په اسلام کې نشته دی. نو بلال صاحب څه خبره ده چې زمونږ جمهوریت چې دی نو دا د قرآن او حدیث ماتحت دی. لکه اوس زمونږ په آئین کې دا لیکلي چې په پاکستان کې به یو قانون سازي هم د قرآن او د حدیث خلاف نه کېږي. نو پته دا ولګېدل چې زمونږ د یورپ جمهوریت او زمونږ د پاکستان جمهوریت د ځمکې عثمان فرق دغه فرق دی. دویمه خبره بیا داسې د بلال صاحب چې لکه زه اوس دا وایم چې دا موبایل استعمالول چې دي دا خو اسلام کې نشته دی. په کوم قرآن کې راغلی په کوم حدیث کې راغلی چې بیا راځي نو دا ګاډی هم په اسلام کې نشته دی. لکه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم پې نه دی تللی، هغه په آس باندې تللی یا په اوښ باندې تللی دی یا جهاد شلو. نو ته په دې شیزونو کې دا ته ولې استعمالوې؟ نو ته به اوس وایې چې یاره زه دا موبایل چې دی نو دا زه د نیک کار لپاره استعمالوم، د وخت ضرورت دی یا د نیک کار لپاره استعمالوم. دغه شان زه هم د جمهوریت چې دی دا زه د نیک کار لپاره استعمالوم. زما هدف چې د خدای کی زمین پر خدا کا نظام دی او دغه لپاره زه د جمهوریت استعمالوم. زما زه هم د نیک مطلب دا دی چې تاسو د ډز ټوپک د فساد د خون خرابۍ په لاره نه ځئ بلکې یو سټپ بای سټپ د جمهوري لاره باندې راتاویږئ اسلام نافظولو لپاره. دا خو بیا مونږ لم او د عوامو لم الله پاک یو موقع ورکړې ده زمونږ د دې عوامو بیا چې دی خپل اعمال په دې کې معلومیږي. که یو سړی اوس غواړي چې ګوره خلک وایي چې زه یم د جمهوریت په دې عقله ښه دی چې دې کې به زما د استاد ایمان پته ولګي چې زه او ته څنګه سړی په ځان حاکم جوړول غواړو. دا خو د عوامو پورې شوله. بله خبره له راځمه چې الیکشن را روان دی په دې 8 فروري باندې الیکشن دی. مخکې ورځو کې هم چې یو سینیټر چې دی قرارداد پیش کړو د مولانا صاحب د حملې حوالې پکې ورکړ چې هغوی په سکواډ باندې حمله شوې وه. نو زیاتره پي ټي آی والا وایي چې یاره دوی د الیکشن نه تښتي نو د الیکشن به وشي یا به ونه شي. دې حوالې سره ستاسو څه بلال صاحب دا ټول پي ټي آی والا له سر نه په کار نه ځکه چې پي ټي آی والا خو دغه نشته دی، نه په پارلیمنټ کې شته دی نه به وي ځکه چې دا خو آزاد کسان دي اوس که نه. او آزاد کسان ته خو پي ټي آی والا هم زه یو دعوت ورکوم او بلنه ورکوم چې باید تاسو خپل سوچ وکړئ چې ستاسو په ووټ باندې کامیاب شوی سړی دا به سبا یا د مسلم لیګ سره یا به د پیپلز پارټۍ سره جی بلاول باقاعده اعلان کړی چې ښه جان دا اعلان یې په اخبار کې کړی دی چې زه به د آزادو سره به اتحاد کوو حکومت په آزاد شو دي آزاد پي ټي آی د پي ټي آی دا نو باید تاسو په حکومت باندې تاسو په وټونو باندې تاسو مخالف سره
التراجم چا پسې کنځلې کوي جی جی او زرداري چې ورته ډاکو وي د هغه دا کسان دي یا خو تاسو چې وکړئ چې په پارلیمنت دغه نه انکار وکړي د ووټ نه د پی ټي آی والا ټیم چې د ووټ نه انکار وکړي چې ټرنینګ اوټ کم شي نو تاسو په دا احتجاج بیا ریکارډ کېدی شي خو که چې ټرنینګ اوټ وشي بلال صاحب دا ریلیشن اصول دي چې ټرنینګ اوټ چې مثلا په دغه کې ووټونو اچولو تعداد کمي نو بیا وایي باید چې ووټونو تعداد کم دی دا دوباره وشي نو پی ټي آی والا لپاره دا یو سنخري چانس دی او کنه هغه الیکشن کې کسان ورغلا کوي چې وای نه دا کسان د پی ټی آی نه دي نو سبا د بل چې هغه خو قرانونه راغشتي او ورته ولاړ یو خپټ کی په سر یې کوم چې پی ټی آی لمولیان ورغلي دي او چې مونږ د سیستم د عمران خان نو څه عمران اثر کې آزاد دي نو څه خو د عمران خان علي چې په پارلیمنت کې د عمران صحیح د لکه سنومي کنه ور په پی ټی آی په د پی ټی آی نو په پارلیمنت کې بنای په سېنات کې بنای او خلک مطلب عمران خان نشته زمونږ ته په مقابله کې نو مونږ د چانو ته نه مونږ الیکشن نه د الیکشن نه تخته په بلانس الیکشن زمونږ ضرورت دی د بین الاقوام ضرورت دی د پاکستان ضرورت دی الیکشن به مونږ کوو ها د الیکشن نه مخکې امن او امان چې د ضروري دی مونږ د امن او امان خبره کړم د الیکشن د پیر امن پیر الیکشن خاخه بل خبره لرازو جی لکه د پی ټی آی ورکرانو ته وګوره دغه سیغه مشر دی وګوره عمران خان ته هغه دا ټیم کې په جیل کې دي او دغه چې کم ورکران هم دي نو ځنې چې د ذهني کار شوی دي اسی د پی ټی آی مستقبل د تسلی دی شي جی بلان سے وځه خدای خبره کوم چې دا زمونږ لک شاته لا شو د ادارو نه زمونږ کوتاهي شوی دا یا د خونه غلطي شوی دا ګینه په کار دا و چې د حکیم سعید سے په وینا باندې عمل کړی و چې بھائی هغه مخکې په سنترین مې خبر کړی و چې عمران چې د یهودي ایجنټ دی بیا د سي ډاکټر اسرار صاحب کړی و په چین مې کې چې دا عمران چې د یهودي ایجنټ په هغه سیاسي اختلاف نو زمونږ اختلاف زمونږ دی هغه صرف خبره د پاکستان کړی و بیا مولانا صاحب په 2010 کې هغه مکمل دا اعلان وکړ چې دا د یهودیان ایجنټ دی او مخکې بیا تاسو په دا سوال ولیوم چې دا خبره مخکې ولنه کوله مخکې مولانا صاحب تر اصل مخکې نه پاته و خو هغه دومره نو هغه لکه د پاکستاني جنسون نه راوستلو لکه هغه وګڼو ورکړي نو چې کله ولدي وګور کړو به مولانا صاحب مکمل مخالفت وکړو او د دې وجنه و د پاکستان دغه غلطي شوې ده د ادارو غلطي شوې وه هغه ادارو نه اوس الحمدلله دغه ادارو یا پاکستان مقتدر قوتونو هغه ته احساس وشو چې بای بالکل دی خو پاکستان چې د دمک یا د وینو په شان پاکستان وخوړه د دې زیر کټ لري ځکه چې په هر یو ملک دغه قومي بانک چې وینو هغه دغه د مثال د زړه زمونږ د سټیټ بانک چې د زمونږ د پاکستان د معیشت او د پاکستان د غزله دی هغه هم هغه آی ایم اف لا په هغه باندې ورکړو نو د دې نه خو وڅ کیږي اوس تاسو وایئ چې دا مستقبل او زما خو دا خپل مستقبل د ځکه کېږي چې دا په اډیاله کې او د پی ټی آی کوم کسان چې دي نو هغه تاسو سوچ پکار نه هغه سوچ ولا یو پکار دی هغه تاسو نشته دا اوس پلان نشته مخکې ها مز د عمران خان دی دغه پی ټی آی مستقبل اډیاله ده موږ دا وایو چې د پاکستان مقتدر قوتونه یا ټول قوتونه چې اوس پاکستان په دې باندې پوهې دي چې موږ به هیڅ کله هم پاکستان کې د ملک دشمنه کسانو لا بدل اجازه نه ورکو چې هغه پاکستان الله دې همدا هڅو کې ملګرو دغه سوالات چې موږ د حاجی ممتاز صاحب دینو کړل امید دې چې تاسو به موریدلې وي خپل مخکې کتونکو سره لازمي شیر کړئ او تاسو ورور بلال ته اجازه ورکړئ د لوی الله په امان